حاجي صاحب د لوی اختر وخت چې راسي نو بیا دا لیبرل خلک ډېر بېقراري ښکاره کوي. یی ته ورته وګوره څونه ناپوهه خلک دي، څونه دهشتګرده مسلمانان دي. په لکاو په کروڑاو جانوران حلال کړل، هغه ژوند لري، هغه به له دې دنیا څخه خوند اخلي. دوی حلال کړي. څونه ظالمان خلک دي، څونه ظالمه مذهب دی. خبره اصل کې دا نه ده چې خلک څه وایي. خلک څه وایي دا جدا مجلس. کائنات چې چا جوړ کړي دي، انسان چې چا جوړ کړی دی، انسان ته چې د لږ عقل او دانش ورکړی ده، هغه ذات وایي چې دنیا ستاسو په نقطه نظر بله نمونه ده، زما په نقطه نظر بله نمونه ده. دا کوم ژوندي شیان، کوم حیوانان، کوم جانداران چې موږ حلالوو، دا موږ په خپله مرضي خو نه حلالوو. دا د جاندارو د خالق په مرضي ده. جاندارو خالق امر کړی ده، د جاندارو خالق چې زه درته وایم د دغه قرباني په دا ورځ پیش کړي، تاسو ته په آخرت بدله در کوم، زه بدله در کوم. هغه خلک چې اعتراض کوي، هغه د آخرت منکر دی. یوه هغه د خدای د ذات دغه نمونه چې قرآن وایي او دغه نمونه ذات چې د خدای موږ منو، دغه نمونې دی منکر ده. یا ښېګر سره وجود نه مني، یا کې وجود مني هم په یو بل تعبیر یې مني. خو موږ اصل کې ما ټول د مسلمان یا د مؤمن دا کار نه ده چې خلک څه وایي. د یو کار د صحیح او د غلط دپاره ثبوت له خلکو اخیستل پکار نه دي. ثبوت انسان ته له خپله خالق اخیستل پکار ده. له خپله خالقه ته یې کمپانۍ او کارخانه کې کار کوي، د یو چا په کارخانه کې لګیا یې، پرکلی در باندې اعتراض کوي، ته به اوس رانمایي له چا کوې؟ کارخانې له مالک. کارخانې مالک چې تا ته وویل، چونکې ستا هر څه هغه سره وابسته دي، او ستا ضمیر یې ووایي چې کارخانه د چا ده. که مؤمن دا سوچ وي چې دا نظام، دا کارخانه چې چلېږي دا د مالک ده. زه پکې یو بنده یم، عرضي وخت یې راکړی ده، بله ورځ مې بېرته باسي، بیا نور راولي، بیا امتحانوي هغه باسي، نور راولي، او دا زموږ په مخ کې مجلس ده. نو دغه د امتحان دپاره چې دا لونی مخلوق پکې اوسي او هغه سره خالق نه مني، یا د هغه په تخلیق کې شک وي، یا د هغه په خدایي کې شک وي، یا د هغه په اختیاراتو اعتراض وي، دا د هغوی خپله معامله ده. دا نن نه ده، دا پرون هم خلکو نبي ته ویل چې ته خو لونی یې، په تا چا جادو کړی ده. نو طالب هم دغه خبره وکړي چې لونی یې، جادو در باندې سوی ده. الله قرآن کې هم دا خبره کوي چې زه درته وایم هغه خپله تخشوا الناس واخشوني، د چا مه ډارېږاست، ما نه وډارسئ، ځکه اسمان د چا د مسلمان پاکې ده، د الله دی. انسان د چا پیداوار، چا پیدا کړی ده؟ الله تعالی. رب تخلیق ده، رب جوړ کړی ده. بیرته به چېرته ځي؟ الله. بیرته یې څوک ژوندی کوي؟ الله. دا کوم شیان چې د انسان په جسم کې دي یا د باندې، دا د چا دی؟ د الله. هغه امر کړی ده. د چا د اعتراض پروا مه کواست. قرآن کې مهربانه خدای فرمایي چې کوم خلک د الله اطاعت کوي او شعوري طور بندګي کوي، ولا یخافون لومة لائم، هغه د چا له ملامتۍ بیا پروا نه کوي چې ما څوک ملامتوي، کمې نه ملامتوي. که ته له خلکو تایید غواړې، بیا ستا عقیده هم ټیک نه ده. ته به په دا مطمئن یې چې زه ټیک روان یم، د چا چې دا نظام ده، د چا چې دا هستي ده، د چا دا وجود، زما وجود چې چا جوړ کړی ده، زما دا جانداره چې تا لالیې ده، د چا؟ الله. طریقه یې ما هغه راښولې د پیغمبرو د کتاب په ذریعه. نو خلک لکه خلک چې څه وایي، خلکو ته قرآن کې امر ده، الله فرمایي اعملوا ما شئتم، ستاسو خوښه یې هغه عمل وکړئ، خو زه تاسو وینم چې کوم عمل کواسته. د دوی خپله پیشي ده، خپل شناخت کارت یې ده، خپل حساب یې ده، ستاسو خپل شناخت کارت، خپل حساب ده، پته به هغه وخت ولګوي چې دې ځای نه رخصت شو.